السلام علیکم. دا چې زه لګیا یم ناشته تیاروم. ناشته کې زه انډې فرای کوم او هغې سره ساده روټۍ ده او چای هم ما پخ کړې ده. یخ ډېر زیات دی، باران هم ورېږي، خو اختر نه پس کارونه ډېر زیات شي نو هغې وجې نه ښه ښکلي ناشته وکړم. د هغې نه پس به بیا زه خپل څومره چې کپړې وغیره دي هغه به وینځم، څومره چې کارونه دي هغه به ټول ختم کړم. دلته کې موږ ناشته کړې ده. ناشتې نه پس بیا خپل کچن ښه صحیح طریقې سره صفا کړم. چوله هم ګنده شوې ده نو چوله به هم ښکلي. که تاسو غواړئ چې ستاسو کور د همیشه پاک او صاف په نظر باندې راځي نو د هغې دپاره ضروري ده چې تاسو سهار ټایم کې خپل چوله او خپل کچن شیلف ښه صحیح طریقې سره صفا کوئ او څومره چې هم ځمکه ده نو هغې باندې جاړو لازمي وهئ. نو دې سره به ستاسو کور چې دی 50% تک صفا ښکاري. او هغې نه بعد دویم پوینټ چې کوم دی نو څومره غټو لوښو کې چې تاسو پخلی وکئ که چای یا سالن وغیره تاسو غټ لوښي کې پخ کړی وي او هغه ستاسو نه پاتې شي نو هغه په وړوکي لوښي کې واچوئ چې ستاسو چې کوم شیلف دی نو هغې باندې به ډېر زیات ګند نه جوړیږي. نن زما سر باندې ډېر زیات کارونه دي. دلته زه لګیا یم څومره چې راشن وغیره زه دې صندوق کې ایږدم نو زه دا ښکلی صفا کوم میاشت کې یو ځل، ځکه چې میاشت کې یو ځل وړه دا څیزونه لازمي کور ته راځي نو کوم چې لږ لږ پاتې شوي یې هغه زه راواخلم، هغه اول زه یوز کړم او کوم چې نوي راشي نو هغه څیزونه د پیټۍ په یوې خانه کې ښکلي صحیح طریقې سره زه ارګنایز کړم او کوم وړه چې زاړه وي نو هغه زه چڼ کړم په خانه کې واچوم او کوم نوي وړه چې راشي نو هم هغه زه لاندې سایډ ته کېږدم. بس چې راشن والا صندوق ما ښه صحیح طریقې سره صفا کو، بیا مې کچن ښکلی پاک کو، اور مې بل کو، مشین مې هم لګولی او کپړې مې وینځلې او هغې سره سره دې ټایم کې زه وږې شوې وم نو لږ شان چای پرته وه. ما ویل چې ځان له دا ګرمه کړم او د چای سره چې پاپکان وي نو بیا ډېره زیاته مزه کوي په یخ کې. نو دلته زه لګیا یم پاپکان کوم. اول په پتیله کې ما غوړي واچول او لږ شان پاپکان ما په دې کې واچول د پاپکان جوار او لږ شان ما په دې کې مالګه واچوله. نو یو منټ دپاره ما دا میکس کړه او لو ټو میډیم فلیم باندې ما پتیله ایښودلې ده او بس 3 نه 4 منټو کې ښه ښکلي پاپکان چې دی نو هغه تیار شو. دا به زه په باول کې واچوم او دا پتیله چې ده نو دا به اوس زه سمدستي دې ټایم کې وینځم، ځکه چې پاپکان زه همیشه په غوړو کې کوم په تیلو کې نه. نو دې وجې نه بیا وروسته د دې پتیلې وینځل ډېر زیات ګران وي او دې ټایم کې پتیله چې ده نو ګرمه ده نو دا صحیح طریقې سره صفا هم شي او زر هم پاکه شي. نو دا وړه وړه ټیپس دي، تاسو یې هم فالو کوئ نو ستاسو کچن ستاسو کور به همیشه صاف سوتره په نظر باندې راځي او تاسو ته به هیڅ قسم ټینشن نه وي چې ستاسو کره کار ډېر دی او تاسو یې نشئ مینیج کولی. چای لګوه نو بس هغه ما بیا زیاته کړه او ما او ماشومانو چای وڅښله، پاپکان یې ورسره وخوړل او خپل دا ولاګ به زه دلته کې اینډ کړم او تاسو نه به زه واخلم اجازت. خپل ډېر زیات خیال ساتئ، د دې چینل هم ډېر زیات خیال وساتئ، شیر یې کوئ، سبسکرایب یې کوئ. الله حافظ.